الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له لا ند له ولا مثل له ولا مثال له لا وزير له ولا مشير له ولا مقارن له ولا مكاظم له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتهائی واجب الاحترام درنو قدردانو مشرانو کشرانو دا شعبان المعظم د میاشت اخیری جمعه ده ورپسې د رمضان المبارک ابتدا الحمدلله یو دو ورځو کې کېدو ده دې ته ویل شي استقبال رمضان یعنی د رمضان مبارک استقبال د مسلمان د پاره په کوم شان باندې پکار دی نو د استقبال رمضان په عنوان سره د موضوع دا توحید باری تعالی چې د الله رب العزت په توحید سره موږ د هغه ابتدا کوو چې د رمضان المبارک راتلل دا انتہائی باعث مسرت او باعث رحمت دی حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرمائی چې د شعبان المعظم په آخری تاریخونو کې با نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول صحابه را جمع کړل او بیا په منبر مبارک تا اوختو او دا به ارشاد فرمایل یا ما اے د تمام جهان انسانانو پتا سو باندې او داسې میاش را غړیدون کې دا قد اضلکم شهر عظیم چې هغه ډیر لوی میاشت ده
او په هغه کې ليله القدر دی او د هغه د شپې عبادت چې کوم دی هغه د الله رب العزت لپاره قیام دی او د قران شریف تلاوت دی نو دا هغه میاشت شروع کېدونکې دا چې دیتا د مسلمان د تجارت میاشت ویل کېږي یعنی مسلمان په دې میاشت کې د الله رب العزت سره تجارت کوي او تجارت د اعمالو په ذریعے سره چې کوم دی انسان د الله رب العزت سره د خپل تجارت آغاز کوي نو د دې مبارک میاشت ابتدا چې کوم دی الله رب العزت د قران کریم په نزول سره فرمایلا شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن دا هغه مبارک میاشت د رمضان المبارک چې په دې کې الله رب العزت قران کریم نازل کړی دی فيه هدى للناس دا د خلقو د پاره د هدایت میاشت او نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې د رمضان المبارک د میاشت دا د الله رب العزت تر طرفه باعث رحمت تا د غفارې میاشت د الله د بندګانو د لپاره دا د الله د طرفه یو انعام دی یو نعمت دی لکثیر امتونو باندې الله رب العزت روزه پر اسکړې وی لیکن د رمضان مبارک خاصیت صرف دی امت لا الله ورکړي د رمضان مبارک چې کوم فضائل دي د روزه چې کوم فضائل دي په هغه مناسبت سره ان شاء الله پټول رمضان مبارک کې مونږ د هغه اجمالی تذکرہ کو خدا وقتی کم آیت مبارکہ چې ما ولستو د هغه تعلق د توحید سره دی مونږ او تاسو په دې خبره باندې ځان کو یو چې توحید یو داسې لوی موضوع ده یو داسې لوی باب دی یو داسې لوی دروازه ده که انسان د کال 12 میاشتې په دې باندې شب و روز خبره کوي د توحید موضوع چې کوم دی هغه نه ختمي قران کریم کې الله رب العزت چې کوم مضامین ذکر کړی دي په هغه کې د ټولو نه مخکې چې کوم دی د توحید ذکر دی توحید ویل کېږي شدا الله وحده لا شریک یو ذات منل د الله رب العزت صفات چې کوم دی هغه حقيقي صفات دي باقي صفات سره الله منل تاج العروس یو کتاب باقي کې داسې د توحید چې کوم دی مضمون ذکر کړی دی باقي کې فرمایي علم لذات الواجب الوجود المستجمع الجميع الصفات الكمال چې د الله رب العزت ذات عالیه دا په خپل کمالات سره په خپل صفات سره چې کوم دی دا یو جامع ذات دی یعنی دا سي ذات ته چې پاغه کې سنقص نشتا سنقصان پکې نشتا د هر عیب نه هغه پاک دی د هر نقص نه هغه پاک دی د هر نقصان نه چې کوم دی هغه پاک دی قران کریم فرقان حمید کې زې په زید توحید بارے کې الله رب العزت فرمایلی دی چې زيو الله یما زستاسو معبود یم زستاسو الہ یم تاسو زما عبادت کوئ
انبیاء علیه السلام چې د دنیا ته څومره الله را لېږلي دي د ټولو مقصد د توحید بیان و. یعنی د الله د غیر نفی و او د توحید بیان و. او کما کلمه چې پیغمبران له الله ورکړي و په هغه کې الله رب العزت د خپل غیر نفی کړي و. حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت لا الہ الا اللہ کلمہ ورکړي وا په هغه کې د الله د غیر نفی وا لا الہ الا الله نشته د لایق د عبادت سوا د الله نه. کدا عبادت لایق دی هغه څوک دی؟ هغه الله دی. لا خالق الا الله لا مالک الا الله لا رازق الا الله لا مقصود الا الله لا محبوب الا الله لا مشهود الا الله لا مطلوب الا الله لا مقصود الا الله لا اله الا الله. دا تمام انبیاء علی نبینا علیہ السلام دا وظیفه وا چې الله طرف ته خلق را بلل د الله توحید وحدانیت د الله طاقت د الله الوهیت د الله رب العزت ربوبیت او معرفت به چې کوم د خلقو ته بیان او د الله رب العزت سره به د خلقو تعلق جوړاو. د مخلوق نه به د خلقو تعلق کټکاو د الله رب العزت سره به داغي تعلق جوړاو. د دنیا د مادي اشیاء او بيداوي تعلق کټکو د الله رب العزت په ذات عالیه باندې بيداوي تعلق جوړو. د دنیا د مال او متاع نه به کوم نه داوي تعلق کټکو په آخرت باندې به کوم نه داوي تعلق جوړو. د الله تعارف به خلق تکو. قال يا قوم اني لكم نذير مبين. اے زما قوم تاسو د الله نه ویریږئ. ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون. تاسو د الله عبادت وکئ، د الله تابعداري وکئ، د الله نه ویریږئ، د هغه تابعداري وکئ. د یو لک سلیر زره کم وبیش انبیاء علیه السلام په دور زندګۍ کې چرتا د احادیث په ذخیره کې دا خبره نه ملاويږي چې یو پیغمبر خلق چې کوم د دنیا طرف ترابلې د دنیا د مادي شیزونو تصور چې کوم نه دا وې زړه تا چولې نه، بلکې کم یو پیغمبر چې راغلی دی هر یو پیغمبر د الله دعوت د الله توحید او د الله الوهیت او معرفت بیان کړو. د هر یو پیغمبر په ذمہ باندې الله رب العزت د دعوت د اهم مشن چې کوم دی کې خو دیو. نوح علی نبینا علیه السلام 9 سوه کاله د الله رب العزت خلق طرف ته چې کوم دی خلق راوړو. دارنګ موسی علیه السلام، هود علیه السلام، یوشع علیه السلام د دې تمام پیغمبرانو تذکرہ الله رب العزت قرآن کریم کې کړی دا. د هر یو پیغمبر مبارک الله رب العزت چې کوم دی قرآن کریم کې د هغه نقل الله رب العزت فرمایلی دی چې خپل قوم به الله طرف ته څنګه رابلو، د قوم ته به د الله وحدانیت څنګه بیانو، د الله توحید به ورته څنګه بیانو، د خلق عقاید به چې کوم دی د الله رب العزت په ذات عالیه باندې څنګه جوړو. او بیا به ورته دا خبرم کوله
چې په دې وحدانیت بیانولو باندې په دې توحید بیانولو باندې الله طرف ته چې کوم دې برابرلو باندې زستا سناس اجرت نه غواړم زستا سناس نفع نه غواړم زستا سناس پیسې ټکې نه غواړم بلکې زه صرف د الله رب العزت رضا د پاره تاسو د کار تر بلما او د الله وحدانیت تر بیانوم د الله توحید در بیانوم د دې اجر به الله رب العزت چې کوم نه مال راکړي ان اجری الا علی الله د دې دعوت اجر د ما د الله سره دی د دې توحید د بیان اجر د الله سره دی زما د دې خلقو د تعلق جوړولو اجر چې کوم دی د الله سره دی زما حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم ته چې کله نبوت میلاو شو هغه د نور انبیاء علیه السلام په شانتي په دې مشن باندې الله دې دنیا ته را لېږلو قران کریم زې په زې باندې گواه دې په دې خبره باندې چې نبی علیه السلام د الله د وحدانیت لپاره د الله د توحید لپاره څومره سرتوړ کوشش کړو ځکه نبی علیه السلام فرمایي چې د دې کار لپاره چې زه څومره یې راولې شوی ما د څومره تکالیف میلاو شوی دي ما د دې کار لپاره څومره مشقت اوچت کړی دی ما ته د دې کار په بدل کې د انسانانو د طرفه کمې پریشانۍ راغلي دي هغه نور انبیاء علیه السلام ته نه دي میلاو شوي لیکن بیا هم الله رب العزت د اخر وخت پورې د خپل پیغمبر دا وظیفه حیات چې کوم دی جاری او ساری او ساتل د نبی علیه السلام د دعوت دا مهنت او د توحید دا مهنت چې کوم دی دا نور انبیاء علیه السلام د مختلفو چونکه دا آخری پیغمبر او د دې آخری پیغمبر آخری امت په دنیا کې خاتم النبیین پیغمبر او دا زموږ استاد ایمان دی چې نبی علیه السلام د الله آخری پیغمبر دی او دا هغه نه بعد بل پیغمبر دنیا ته راتلو والا نشته دا سه مهنت هغه وکړو حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نو یو جماعت الله رب العزت تیار کو حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا غي د فار سرتور کوشش وکړو یعنی د الله وحدانیت د الله ربوبیت د الله صفات کامله د الله ذات عالیه د الله معرفت الہیه د الله قوانین د الله طاقت دای په مخلوق کې چې کوم دی داسې بیان کو چې د هغه حق ادا کو او ما مخکې عرض کو چې توحید یو ډېر لوی موضوع ده د الله رب العزت د قران کریم مختلف آیتونو کې الله د توحید مسله بیان کړی ده او د ټولو نه لوی مسله الله رب العزت په سوره اخلاص کې ذکر کړی ده قل هو الله احد ای زما محبوبا ته د خلق ته وایي چې الله یو دی احد معنی څه ده هغه داسې یو ذات دی چې د هغه ذات دویم همسر نشتا د هغه مثال نشتا د
دا هغه مماثلت چې کوم دی په دنیا کې نشتا دا هغه په شان دی الہ نشتا دا هغه په شان دی معبود نشتا دا هغه په شان دی رزاق نشتا په دې دنیا کې الله الصمد او الله بنیاز دی دا سی بنیاز حدیث پاک کی راضی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائی کچری دا ټول امت دا ټول انسانان دا ټول مخلوقات دا الله فرمانبردار جوړ شي او دوی دا الله په نافرمانی کې ځان وکړي ذره برابر چې کوم نه پاږي کې دا الله نافرمانیونه کې نو دا الله په ربوبیت کی او د الله په خزانو کې چې کوم دی د یو ذره برابر زیاتې نشي راوستلی او کچره دا ټول مخلوقات د الله نافرمانه شي نو د دې د نافرمانه په صورت کې د الله رب العزت په ذات عالیه کې د یو عبود ساس کی عمره هم کمی ناراضی هغه داسې بنیاز بادشاہ دی قل اللهم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء هغه د کل کائنات خالق دی مالک دی بنیاز ذات دی لم یلد ولم یولد ذات دی نه دا هغه څوک پیدا دی او نه دا هغه چا پیدا کړي دي لکه د نور مخلوقاتو يهود او نصاراو چې کوم دي دا عقیده وا چې د الله دا فرشتي چې کوم دي دا د الله لونه دي او د انبیا چې کوم دي دا د الله ضامن دي یعنی دا به دا د وی عقیده وا نو الله رب العزت ورته ارشاد فرمایل چې ته دوی ته وایا غلم یلد دی ولم یولد دی هغه داسې ذات دی چې دا هغه نه څوک پیدا دی او نه دا هغه څوک پیدا کړی دی انسان الله پیدا کړی دی او بیا د انسان نه انسان الله پیدا کړی لیکن الله داسې ذات دی چې دا دین مخکې هغه نه چا پیدا کړی دی او نه دغه الله نه څوک پیدا دی دته وی وحدانیت توحید ولم يكن له كفوا احد ذات ته هغه داسې ذات ته دا هغه همسر نشتا دا هغه د پله والا سوق نشتا دا هغه د مقابله والا سوق نشتا الا ان القوه لله جميعا د ټول قوتونو طاقتونو سره چشمه د الله ذات ته او بیا زما عزتمند الله دا اسم ذات ته باقی چې څومره دي دا د الله صفات دي رحمان شو رحیم شو کریم شو دا ټول د الله صفاتی نومونه دي لیکن لفظ الله دا الله رب العزت صفات اسم ذاتی نوم دی دا د الله خپل نوم دی او بیا دا چې څنګه الله جامع دی علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكلام کمال دی یعنی کمال کې چې کوم دی هغه اعلی دی په صفاتو کې اعلی دی په ذات مبارکه کې چې کوم دی هغه اعلی دی دا هغه همسر او هم بل نشتا دغه شانتي نوم هم اعلی دی نوم هم داسې وزنی دی چې د هغه مقابله هم څوک نشي کولی ځکه دې ته علما د اسم ذات نسبت کوي چې دا الله لفظ الله دا اسم ذات دی یعنی دا د الله خپل نوم دی په دې نامه باندې په کائناتو کې بل الہ نشتا په دې نامه باندې موسوم بل الہ په دې کائناتو کې نشتا یو د الله ذات دی او څنګه پورا نوم دی څنګه کامل نوم دی که زما استاد نامې نه یو حرف لر کړی شي د هغې معنی بدلیږي مطلب یې بدلیږي لیکن د الله د دې اسم ذات نه که موږ او تاسو
हर सुमरा हरूफ बासू या बहिम मानोम आ गई सकदा कामिल ज़ात वाला नूम दे। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ अल्लाह दे। कुरान करीम के अल्लाह फरमाई अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह गज़ाते जिस्म को आसमानों रणा दा नूर दे। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह गज़ाते चहगा जंदे दे कायम दे। और देता उलमाओ दे लफ्ज़ अल्लाह ते इसमें आज़म मोइली दा इसमें आज़म दे वज़दा लफ्ज़ अल्लाह दे अलिफ लाम लाम अलिफ हा दे अल्लाह नमूंगा पसर के जिकम दे अलिफ लरी को सबशी लिल्लाह शुरू क्यों अल्लाह अलिफ तिमुंग लरी को सपातिशु लिल्लाह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, यानी अल्लाह गज़ाते कि दज़्म को आसमानों बादशाही दा गसरदा ददील लिल्लाह न चिकमने मुंग लाम लरी को इला पातिशो इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हु। ददी इलाह नमुंग दा अलिफ लरी को लहू पातिशो लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। ददी लहू न दा लाम मुंग लरी को हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश शहादा हुवर रहमानुर रहीम वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूस अस्सलामुल मुमिनुल मुहैमिन अल अज़ीज़ अल जब्बार अल मुतकब्बिर। ददी लफ्ज़ अल्लाह नमुंगा हुवा लरेकड़ला नुपात इसशु अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, ए दासी कामिल नुम दे नुचे ज़ात कामिल दे पसिफ़ात सरा दासी नुमम कामिल दे नु दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौहीद तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पखपल अखपल दौर के पखपल अखपल ज़माना के जो गम दे बयान करे दे चे दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरफ तरा बलल दा अल्लाह वहदानियत बयानवल दा अल्लाह मारिफत बयानवल दा अल्लाह तौहीद बयानवल दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ात आलिया बयानवल दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मखलूक़ात बयानवल दा तमाम मखलूक़ात दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त निशानी दी। वफ़िल अर्दि आयातुल लिल मूक़िनीन वफ़ी ख़ल्क़िकुम अफ़ला तुबसिरून, और द टोल न लोए नखज कम ने अल्लाह स्ता बजात के खौ देता द कायनात ज़र्रा ज़र्रा द अल्लाह गवाही वर गई द कायनात यो यो पाड़ा द अल्लाह द वहदानियत गवाही वर गई द कायनात द यो यो द उबू सास के द अल्लाह द वहदानियत गवाही वर गई कि अल्लाह शता अल्लाह मौजूद दे अल्लाह बवी कायनात नो अल्लाह मौजूद हो कायनात दे अल्लाह मौजूद दे कायनात बने भी अल्लाह ब मौजूद नो द अल्लाह सर ताल्लुक़ जोड़वल द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसुमरा मंगो तासु द अल्लाह तौहीद बयानो तुमरा व द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बज़ात की आलिया बन जमुंगो तासु यकीन कामिल राज़ी द बातिल यकीन बजमुंगो तासु द ज़ुरुन नऊज़ी द मादी अशिया यकीन बजमुंगो तासु द ज़ुरुन नऊज़ी या बमुंगो तासु वायु च द अल्लाह न की नन को मुंगो तासु दा तसव्वुर जोड़ शवे देखा ना ज़का च द अल्लाह ताल्लुक़ निश्ते द मुंग सरा और मामक के आरज़ू को च द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द वहदानियत लोया न खच गम दे ज़मूं पज़ात के प्रता दा लेकिन मुंग त पता निश्ता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाई मन आरफ़ नफ्सहु फ़क़द आरफ़ रब्बहु, कि चाख पल ज़ान ओ पेजंदो चिज़द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शाहकार यो नखयमा पमा की कम इनामात अल्लाह की खौदी दी पमा की कम नख अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दखल खालिकियत के खौदी दी पमा की कम नियामतुन अल्लाह दखल मालिकियत के खौदी दी पमा की कम तसर्रुफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खौदे दे संग अल्लाह पैदा करे मा
زسنګ الله چې کوم دې مال وجود را کړی دی دا ټول نخې چې کوم دې انسان کې الله کې خو دي او دا ټول نخې رهنمایي کوي دې طرف ته چې الله موجود دی الله شتا الله حق دی چې مونږ او تاسو بار بار د دې خبرې ذکر کوو ان شاء الله په الله به زموږ او تاسو یقین جوړيږي د الله د خزانو نه حاصلول به مونږ او تاسو ته آسان شي نن د دنیا نه مونږ او تاسو ته حاصلول چې کوم دی هغه آسان دي په دې وجه دنیا باندې زموږ یقین جوړ شوی دی مونږ وایي که دکانداری نه کومه کیږي بس نوکری نه کومه کیږي بس ضرورت به د کم ځای نه پوره کیږي د الله په خزانو باندې لا محدود خزانو باندې لا متناهی خزانو باندې زموږ استاد یقین نه دی جوړ چې کله زموږ استاد د الله په وحدانیت باندې د الله په توحید باندې د الله په ذات عالیه باندې د الله رب العزت په صفات جمیله باندې چې کوم دی یقین کامل جوړ شو ان شاء الله تعالی زموږ د دنیا تمام مسائل با الله رب العزت چې کوم دې زموږ لپاره آسان دي د ژوندۍ ټول مشکلات په الله موږ او تاسو ته آسان دي او د دې لپاره زما عزتمندو دا رمضان مبارک میاشت را روانه ده په دې رمضان مبارک کې ځان خکړول دي دا یو پیری بیا الله زموږ او تاسو په ژوندۍ کې راوستله ډیر خلک په هغه با تمنا کوله ارزو به کو دعاګان به قائم کاز ما په ژوندۍ کې رمضان بیا راوړي چې زبکه نوافل کم قران تلاوت کم تهجد کم ذکر کم د الله نامو اخلمه لیکن دا غیر رمضان نه مخکې هغه الله د دنیا نه اوچت کړ ځان ته وروغ مونږ تاسو خوش قسمت یو چې الله رب العزت زموږ استاد په ژوندۍ کې دا د رحمتونو ډکه میاش د برکتونو ډکه میاش یو بیره بیا راوستله نو دا داسې په غفلت باندې تیرول نه دی پکار په حق سره چې کوم دی د روزه کې خودل پکار دی په حق سره چې کوم دی د حق ادا کول پکار دی کوم او تاسو په دې کې دا الله رب العزت د عبادت حق ادا کو بیا به موږ دا وایو ما عرفنا کا حق بمعرفتك اے الله څنګه شستا د عبادت د اداګي حق واغه شانتي ما ادا نه کو نبی عليه الصلاه والسلام با دا دعا کوله اے الله چې څنګه ستاسو پیجندو حق ته څنګه ستاسو عبادتو د پیجندو حق ته د اداګي حق ته داسې ما ستاسو عبادت ادا نه کول ماته نه پیجندې نو مونږ هم دا وایو یا الله چې څنګه ستاسو په ماه رمضان مبارک کې د پیجندو حقو د عبادتو د اداګي حقو هغه شان د زمانه ونه شو یا الله دا حق ما ته معاف کی الله کریم دے مهربان دے لیکن حد الوسع مونږ تاسو کوشش کو په غفلت کې بدانه تیرو زکه د دې ورځ مبارک ده د شپه مبارک ده د یو ساعت مبارک ده د دې یو لمحه مبارک ده د الله نعمتونه د الله رحمتونه د الله برکتونه چې کوم دي د باران د شبو په شاده چې کوم دي زمکه ترازی او امت باندې په انسانانو باندې راوريږي په دې کې الله رب العزت جهنم نه قیدیان آزادې په دې کې الله رب العزت د مسلمانانو رزق چې کوم دي هغه فراخه کوي وسیع کوي دا د رحمت میاشتا دا د امت سره د غمخارۍ میاشتا الله رب العزت دې زموږ استادو دراتون کې رمضان په عبادت سره او پر ریاضات سره او د الله رب العزت په یاد سره چې کوم دې ملت تیرولو توفیق راکړي او زیات نه زیات الله په دې کې د عبادت توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.